کله چې کفار او قتل چې د مسلمانانو تعداد روزانه سی واقعي نو ابو جهل عتبہ شیبہ او ولید ابن مغیره او امیه ابن خلف دا د کفارو مشرانو دوی مشوره وکړه دا پیغمبر چې دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د په ير او په دبو باندې نه کیږي دل سلالچ ورکو دنیوي لالچ ولا ورکو کې دې شي دا هغه دنیوي لالچ د وجنه د زمون په دین پسې بدر دی پری دی پدې کې په خبرو کې ډیر زیات ماهر چې دا عتبہ وو دی عتبہ دی ابو جهل ته ویل دا کار ته په ما باندې پریدا زما او دته دنیوي لالچ ورکوم کې د شي دی پاغي کرا شو دا خبري پری دی عتبہ چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راي کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل ای ورارو ته څه غواړې ستا څه مقصد دغه خو راته وایا ګوره زمونږ په قوم کې د تفریقه پیدا کړې ده خلک ته په جنگ کړي اختلاف ته جوړ کړي ستا مقصد څه دی وی اورارو کو چرته ستا په دې خبرو سره مقصد مال او دولت وینو عمره ته وایا چې وز تمام مکه کې اعلان وکما چې هغه ټول مال راجم کې په ټول خلکو کې زیات مالدار تش دومره مال بدر تراغون کو څومره چې ته غواړي دویم کو چرته نکاح غواړي د یوې ښځې سره نو په مکه مکرمه کې چې په کومه ښځه باندې تا ګوته کې خدا او په څومره ښځو دې ګوته کې خدا دومره ښځې او دومره ودونه درته کو په دې خبرو سره د مقصد دا وي او کنه په دې خبرو سره ستا مقصد دا وي چې مشري غواړي په مکه کې سرداری غواړي په مکه کې نو دې خبرو ته د ضرورت نشته دی مونږ اسی جرګه راغواړو تا خپل سردار مقررو خدا خبرې پرې د زمون په دین پسې دا بد رد پرې دا مو وای چې هر څه د یو الله نه کیږي او د دې بوتانو نه کیږي دا خبرې پرې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل وی مشرتا چې سویل او دی ویل وی او وی نور سویل غواړي نه نور سویل نه غواړم بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د خپل طرفه اسونه وی بسم الله الرحمن الرحیم د حامیم سجدی تلاوت شروع حامیم تنزيل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرانا عربیا لقوم يعلمون دا آیاتونه شروع کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کو چې کله نبی علیہ السلام د حامیم سجدی د تلاوت شروع کړه نو دی عتبہ د اشواط دوړ لاسونه داسې شاته ولګول او په لاسونه باندې داسې تکیه واله او دا شانت نبی علیہ السلام تناسته ګوري ورته نبی علیہ السلام تلاوت کوي دی ورته ګوري داسې حیران ورته ناسته خو چې کله نبی علیہ السلام دی آیت لره رسید کنه دی اخری آیت لره فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې کله نبی علیہ السلام دی آیت لره رسیدو فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې کله دا آیتونه نبی علیہ السلام فرمایل کنه وی کو تاسو چرته مخ د دې قران نه واړو کنه په تاسو به داسې عذاب راشي کوم عذاب چې په عادیانو او په سمودیانو راغله چې دا آیت نبی علیہ السلام څنګه تلاوت کو کنه نو عتبہ ډایرک رانیښ شو او د نبی علیہ السلام په خله لاس کې خود بس نور مو وای چپ شه نبی علیہ السلام خله چپ کړ لاس په یو تکي خود مو وای مخ وی اسنه چې د عادیان او د سمودیان عذاب چرته په ما باندې دل ترانش مو بس ويرید را پاسې د رنگ زیات شو را روان دي اوس ابو جهل او د نور مرګري خوته ناس چې عتبہ خو لګل د څه جواب براوړي عتبہ چې را روان دي کنه نو د عتبہ رنگ زیات دي څنګه چې تل هغه شانته نه دي اوس حالات بدل دي نو ابو جهل خپل ملګرو ته وویل ویرا تخکاری چې عتبہ صحابي شو د عتبہ د شکل صورت نه خدا سي پته لګي چې هغه صحابي شو هغه جادو چلیدو نو عتبہ چې راغی او کیناست
ابو جهل ورته وی څه خبر دی راوړه خو راته وایه کنه نو عتبه ورته وی قسم په الله چې دا کلام کو تاسو د شاعر وایي نو دا شعر نه دی قسم په الله کو تاسو وایي چې دا جادوګر دی کنه نو دا جادو نه دی دا سحر نه دی وی قسم په الله دا داسې کلام د جردي مقابله ګرانه ده ابو جهل ورته ویل څه غواړي هغه وایا مقصد دې سره خبره څه کول غواړي جواب دې سره راوړی دی عتبه ورته زه درته یو خبره کوم ددنه په خاموشه په کلاره کېنه ددنه په کلاره کېنه کو چرته دې دروغجن وي کنه خو نور خلک دې نه پرې دي هلاک به کینو موږ به تیم خلاص شو تاسو به تیم خلاص شي نور خلک به تیم خلاص شي او کو چرته دې رښتینه پیغمبر وي نو د مقابله هیڅوک نشي کولای نو دې په ټوله دنیا فتح حاصلوي نو چې په ټوله دنیا فتح حاصل کړو نو زمونږ سره دی زمونږ د خاندان سره دی زمونږ وراره دی نو چې دې په ټوله دنیا فتح ومومي نو دا زمونږ خوشحالي نه ده نو کو پیغمبري خدای په ټوله دنیا فتح کوي نو دا زمونږ سربلندي ده او کو پیغمبر نه شو به ملک جمهور به تم خلاص شو تاسو به تم خلاص شي ابو جهل ارته داغه جادو زربانه او چلیت کنه داغه جادو زربانه او چلیت کنه تیم بدل کړي لګلې مرسل یو جواب دی راته سره وړو اندازه خسته واقعګانو اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې به تاسو ته ان شاء الله ولغزي خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته د نوې ویډیوګانو مخه ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم شریک کړئ والسلام ډیر مننه